الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات هاغا کسان چې مؤمنان دي او نیک اعمالم کوي لنبوئنهم وربکم دیتا من الجنة عرفا فجنت کی بالا خانی تجری من تحتها الانهار خالدین فيها چې کل سنری بی او دیبا پکیوسی ہمیشہ نعم اجر العاملین منگ سرخ کل انعاماتی دا پارا دا نیکانو الذین نیکان آغا خلق دے صبرو چاگی صبر کی پا تکلیفات وعلا ربهم یتوکلون او پخپل رب باندے اعتماد ساتی وکأیم من دابت لا تحمل رزقها سمر ډیر دی د زنده سرونه چې اغي نشي بار کول خپل رزق نشي اوړي نشي پیدا کولی الله يرزقها واياكم الله اغي لهم خوراک ورکي او تاسو لهم درکي وهو السميع العليم الله يريدون کې دی او پوهه دی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض حضور کتر دینه تاسو کې چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا وسخر الشمس والقمر چا تابع کړی دي تاسو د پاره نور او سپوږمۍ ليقولن الله همخا دی به ووایي چې الله فانا يؤفكون نو کوم خوا دی اوړي د الله د احکاماتونه الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله فراخ کوي رزق د هغه چا چې خوښ شي د خپل بندګانو نه او کموي ان الله بكل شيء عليم بشک الله په هر یو سیز پوهه دی ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء کردین تپوسو کی تو حضور چې چارا نازل کړی دی د اسمان نه باران په احیا به الارض من بعد موتها چې رجوندې کی پزمکه پس د بنجر والینا ليقولن الله دی بوی دا هوش صرف د الله صفت دی قل الحمد لله وتوای ټول سنا صفت الله لردی بل اکثرهم لا يعقلون بلکہ اکثر د دین سوچ او فکر نه لري الله پاک خبر وکړه د هجرت او د هجرت په باره کې الله پاک دا خبر واضح کړه چې کله یو انسان هغه د الله پاک د دین د پاره د الله د رضا د پاره هجرت کوي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث دا خبره واضحه کړې ده چې هجرت په دوه قسمه دی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى د اعمال دار مدار هغه په نیتونو باندې دی او انسان ته به هغه څه ملاویږي چې څه د هغه په نیت کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تفسیر کې وایي لکه د هغه د نیت نه مقصد څه دی یو انسان هجرت کوي صرف د دې لپاره چیرې زه د الله دین ازده کوم او ما ته دلته کې پای کې مسله ده چې زه نږدې ما زه به کور ته ځم راځم ما سره به د کور فکري د کور د خلکو برانه هم توقع چې دې کور ته راځي دا څه کار بدي وکړي دا څه ذمهوارۍ بدي اوچتېږي راشي چې زه ورپسې لرې لاړ شم نو دې چې څومره قدمونه علي تر هغه دوړه پورې چې دره قدم نه اوچتېږي الله به هغه هم د نیکو اعمالو په تول کې ورشي یو سړی دی هغه وایي زه سفر کوم دوبۍ ته ځم څو چې پیسې وګټم بس الله والا په دنیا کې پیسې ورکوي که نه د پیسو دپاره هجرت کړی دی پیسې والا الله په دنیا کې ورکوي د آخرت دپاره څه برخه پاتې نه ده ولې دا خو د الله د لار دپاره نه دی حلال رزق حلال دپاره دی خو د الله د لار دپاره نه دی د الله د لار دپاره خو هغه دی چې په هغې کې دنیایي لالچ نه نو هجرت په دوه قسمه شو یو د الله د دین دپاره شو بل یو کس وی یاره ماله بدي کلي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تشریح کړی دی یو سړی هغه د نکاح دپاره هجرت کوي چې ما ته دلته رشته نه میلاویږي بس د هغه مثال د دغه دوبۍ والا چې بس رشته ورته دنیا کې میلاو شو دغه یې ثواب شو نو الله پاک وی چې کوم یو کس هجرت کوي نو که د هغه په زړه کې دا خبرې موږ د مخکې نه ووی چې هغه وی به زما خو دلته کې کلی کور دی ځمکه دا روان روزګار مې دی دا هر څه به زما نه پاتې کېږي نو الله وی په دې باندې خو غم زه مه کوه چې دا د هر انسان نه پاتې کېږي کل نفس ذائقة الموت دا به د ټول کې د چا خوښوي که نه خوښوي دا بنګلې او دا هر څه چې کوم دی د دنیا د کارونه به ترې پاتې کېږي نو که ستا نه پاتې شو نو څه چلو شو
او بل د خلکو نه چې پاتې کېږي نو د هغې نه به د ارمان نه پاتې کېږي او تعالی به د الله د دې بدلې درکړي، تعالی په آخرت کې د دې په ځای باندې جنت درکړي. او په دنیا کې چې ته هجرت وکړې نو چې کم قوم هجرت کړی دی نو د هغې زندګۍ الله ډېرې اساني کړي دي او هغې باندې الله پاک بل ځای کې د هغه خپل علاقې د هغه خپل کارونو نه او د هغه خپلو روزګارونو نه سیوا ښکلی وخت تېر کړی دی. د الله پاک د هغه کسانو خبره کوي چې په هجرت باندې تاسو خفه کېږئ مه چې ستاسو نه به د هجرت کې څه پاتې کېږي، دا به د هر انسان نه پاتې کېږي. خو چې په خپل رضا د الله د رضا دپاره یې تاسو پرېږدئ په خپل ژوند کې نه الله به یې په آخرت کې بدلي درکړي، او چې په خپل رضا یې نه پرېږدئ الله به مسیم د دې دنیا نه بوځي نو بیا به نقصاني شي. الله وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة عرفا تجري من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. هغه کسان چې د ایمان سره نیک عمل وکړي، دا خبره موږ بار بار کوو چې الله پاک ورسره دا شرط لګولی دی چې نیک عمل دی کوي سره د ایمان قابل قبول دی او ایمان سره د نیک عمل قابل قبول دی. یوازې ایمان هم کافي نه دی، یوازې نیک عمل هم کافي نه دی. یو سړی ایمان سره نیک عمل کوي ثواب به ورته ملاویږي، او یو سړی ایمان خو راوړي خو نیک عمل نه کوي نو جنت ته به ځي خو چې کله ورلړون شي پس د هغې نه به ځي، چې کله دی هغه ټولې سزاګانې وخوري پس د هغې نه بیا بالکل دا د مسلمان دپاره اخري ځای جنت دی خو سزاګانې به خوري. ولې د قانون منلی دی او د قانون دفات نه مني، او هغه کس چې نیکۍ خو کوي خو ایمان یې نه راوړي نو هغه الله ته قابل قبول نه دی. الله وایي چا کوي چې چا کوي هغه یې تېره قبول کړي. نو الله وایي چا چې د ایمان سره نیک عمل وکړو نو د هغې دپاره په جنت کې د اوسېدو ځای د بالاخاني دي، پکې د بالاخانو نه مقصد هغه د ده د خوښې ځایونه دي او ښکلې ښکلې سندرې دي. نعم اجر العاملین. او الله وایي زمونږ دا طریقه ده چې مونږ نیک عمل کوونکو له ښکلې اجر ورکوو، د هغې په سیوا باندې ورکوو، د ده عمل د ده وس مطابق دی، زمونږ ثواب به زمونږ د شان مطابق وي. الذین صبروا الله په خپله باندې تفسیر قرآن بالقرآن کوي چې اجر العاملین نه مقصد څوک دی؟ الذین د دې نه نیک عملونه هغه خلک مقصد دی صبرو چې د الله په دین کې په راغلي شوو تکلیفاتو باندې او مصیبتونو باندې دی صبر کوي. وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې توکل ساتي. وکأی من دابة لا تحمل رزقها څومره ډېر زنده سر دي چې ځان له رزق نشي پیدا کولی. الله یرزقها و ایاکم الله پاک ولا رزق ورکوي او تاسو هم درکوي. وهو السمیع العلیم الله اوریدونکی دی او پوهه دی. الله وایي انسان که ته دا وې چې زه به هجرت وکړم نو زما د رزق به څه کېږي؟ دلته خو زما خپل دفتر دی، دلته خو زما خپل روزګار دی، دلته زما خپل خپلوان دي چې پیژني مې نو چې زما ضرورت راشي نو هغې ما له رزق راکړي نه. الله وایي انسان ته دومره زیات ستا اعتقاد او ایمان کمزوری دی. لغونته کې د زیرو څیزونو ته وګوره، کم یو څیز پکې داسې دی چې هغه ځان سره رزق ګرځوي. ته د ګوندلو نه میخه را روانه کړي نو ته ورسره د هلته نه شوتل پلاله یا بوس رالی خو ګاډي ته یې راوخېږې که نه هغه رزق ولی څوک ورکوي؟ هغې سره د رزق څه بندوبست وي چې هغه وي ودرېږه چې ځان سره یو پڼ شوتل راوالم زه به په لاره څه خورم. رزق ولی څوک پیدا کوي؟ ولی الله ورکوي. څومره مرغۍ دي چې ته یې وینې د سارې ماري چې هغه تا وله نه دعوت ورکړي او نه ستا نه اجازت غواړي او راځي ستا چې کومه برخه یې هغه اوچتوي. په دې وجه باندې موږ ته زمونږ شیخ حضرت اسرائیل صاحب الله دې وبخي وی به زمیندار چې دی دا پټ سترګې جنتي دی په دوو کارونو. یو خدا چې د ایمان ډېر مضبوط دی، ډېر تخم دانه د خاورې د لاندې کي او بیا پته مو وي دا به راخیږي. حالانکې موږ چې یو څیز دفن کوو موږ وایي بس هلکه خاورې پرې واړوه بس چې دفن شي چې خلاص شو دی او دی د خاورو د لاندې کې بیا وي دا به راخیږي. دا په الله اتقاد دی. او دویم د ده د فصل نه یوازې انسان نه هغه چرندگان فرندگان هم خوري چې غاړو د سره د ده میلمانه نه دي او سره پرې د ده اختیار نشته. تاوان خو پرې رده شوی دی نو الله پاکې هولیږي رده په عملنامه کې. صرف 3 قسمه مارغان داسې دي چې هغه د ځان دپاره رزق هغه سټور کوي لکه زمونږ یې ذخیره کوي. باقي څومره چې زنده سر دي په لکونو قسمونه هغې نه جمع کوي. یو میږی دی چې میږی چې دی دې ځان له په اوړي کې ذخیره جمع کړي، خپل
دغه ته کور ته وردن نگی او جمی کی بیا خوري. یو منګک دی چې منګک هم د ځان دپاره ذخیره ږدي د مخکې نه بیا دې نه لږ لږ خوري. او یو په دې کارغانو کې ګڼ اقسام دي. یو قسم پکې داسې دی چې هغه د ځان دپاره ذخیره ږدي خو د الله دا قانون دی چې د هغه نه هغه ایره شي چې کوم ځای مې ایښې ده ځان ستړي په ذخیره باندې بلا شي جمع کي وایي دا ماله فصل وباسي بیا ترې نه ځای ایري اکلې پلې باندې بیا ګرځي ځان لره پیدا کوي. زمونږ یو شیخ صاحب وبه خبره کوله وی زما استازو نو هغه بچې چاته دعا کوله نو بیا چې الله پاک دې په تا باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې د کارغه په بچو رحم کوي. موږ باریان شو چې خدای پاک دا دې څنګه دعا کوي موږ ته. بس وی دا به د هغه ښکلې دعا به یې چاته کوله که نه وی دا دعا به یې ورته کوله چې الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه د کارغه په بچو چې رحم کوي. وی ورځ دې نه موږ تپوس وکړو چې یاره شیخ صاحب تاسو هر چاته داسې وایې تاسو تا خبره راته وکړې تاسو څه مقصد دی لکه مونږ چې پکې بېګا هغه د 3 سزاګانو خبره کړې وه وي دا څنګه خبره ده. وی هغه وی چې دا کارغه چې کله دغه کوم دی چې دي کله اګې واچي په 2 کسه باندې یې دي دې حد ته راورسي چې وی شاربي او بچي ترې نه پیدا شي. چې بچي ترې نه پیدا شي نو بچو باندې خو ویښته ني او خو تک سري او دی خو تک تور دي بس د دې ترې نړه بد شي دی وي دا زمونږ بچي نه دي که زمونږ بچي خو زمونږ په شان تک تور به نو دا مور پلار دواړه چې کوم دی دې ترې نه بدله شي او دې خیرې شروع کړي چې د هغې مونږ سره چا بدلي کړي. دا الله پاک د دې په شعور کې اچولې ده دا خبره دی وي د هغې دا مونږ سره چا بدلې کړي زمونږ بچي زمونږ په شان تور بو دا خو تک سره دي بس دې ترې نه والوځي د هغې له سترګې هم نه یې غړېدلي کتره بچي دې ترې نه والوځي ځي ته. نو چې کله الله پاک د پشکال دا هواګانې راوالوځي دا بارانونه په دې کې الله پاک دې میږو له وزرې ورکړي دا حشرات چې کوم دی دا له غونته ډېر هم شي او الله پاک دې میږو له وزرې ورکړي او هواګانې پرې راولي نو دا چې دا هوا توکي نو هغه اخري سر ته د ونې سر ته یې ور ورسوي نو دي د هغې او هغې چې کوم دی نو هغې خو اوږي نو هغې مخوکې چې کوم دی نو ګرځوي او خولې وازي کړي بس دي د هغې په هغه مخوکو کې را پرېوځي تر دې پورې چې باڼې پرې راوخېږي تر هغې پورې الله پاک دي له د رزق داسې بندوبست کوي چې الله پاک دې ماشوم یې ګوله وزرې ورکړي او چې دا هوا یې توکي د ونې سر ته وخېږي نو بس د هغې په مخوکو کې دي پرېوځي بس هغې یې وخوري او هغې پې دومره تکړه شي چې باڼې پرې راوخېږي نو مور پلار یې کله نه کله راځي تماشې کوي چې باڼې پرې راوخېږي خو هغه توري بس دي ورسره کېږي نه وایي دا خو زمونږ هغه بچي دي او موږ خطا کړي دي د هغې نه پسې بیا دي وله چې کوم دی نو اوبه او دانه دا ګوري نو زه ځکه چې دوا شیخ صاحب وایي چې زه ځکه دوا کوم نو زما چې خدای پاکه دې باندې داسې رحم وکړي لکه د کارغه په بچو چې رحم وکړي چې د هغې څوکي سترګې یې هم لا نه یې غړېدلي مور پلار یې پرېږدي وي دا زمونږ بچي نه دي او الله پاک یې دومره لویږي نو دا هغه بې اندازې رحم دی. الله پاک وایي انسانه ته د څه شي غم کې هغې سره خو هېڅ هم نشته لکه موږ د احسان الله شیخ صاحب خبره کړې وه چې وایي زما هغه مقتدر اکثر وي خبرې کوي نو هغه وایي چې الله پاک چې کوم دی نو میخه پیدا کړه ا دې میخې ځان ته وکړه دا ډېره سخته خفه شوه چې ما به څنګه مړی زه به په څه مړېږم نو الله پاک ورته دا خبره ذهن کې واچوله چې داسې کسان خلک به پیدا کړم چې هغه به ستا بندیګاني زما به ني هغې به ستا خیال ساتي به زما نه زه به یې هېرېم او ستا دپاره به منډه تړوي په خپله به هم ناري نو په دې وجه څوک چې کوم دی هغه د میخو غلامان څوک د غواګانو څوک د چیلو هغې د ځان نه مخکې کړي نو دغې باندې خو د الله ډېر لوی رحم دی خو څوک پکې لا د سپوي چې هغه سپي د ځان نه مخکې شړي نو په دې باندې د الله پاک قهر نازل دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د انسانانو ته ووایه چې الله پاک د ځناورو له چې د هغې اډو ځان سره څه ګرځولي نه شي نو الله پاک الله یرزقها و ایاکم نو تاسو رسه غم کوئ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض او که دې نه ته تپوس وکړي چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وسخر الشمس والقمر او ستا د خدمت لپاره یې تابع کړي دي نور او سپوږمۍ چې په ټایم باندې راخېږي او په ټایم باندې پرېوځي لیقولن الله دی به وي الله څنګه به دی وي الله د فکر دا مسله ده چې دا خاموشي نیمه رضا ده دی به خاموش شي دی سره به جواب نه دی به لا جواب شي
په دې وجه باندې الله وی د دې نه مقصد دا دی دا خبره ومنله چې دا الله پیدا کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی په دې نور سره مې دا خبر را یاده شوه چې کله نور پرېوځي نو وایي تاسو خپل کورونه زنځیروئ. ورونه زنځیروئ، د کورونو نه مقصد ورونه دي چې کله یعنې ماښام کېږي که نه ورونه زنځیروئ، ځکه چې دغه وخت کې شیطانان راخورېږي، دا پیریان دا راخورېږي نو دې کورونو ته ورننوځي نو دوی نقصان رسوي. او الله پاک دوی له دا وس نه دی ورکړی چې دوی په بند ور باندې ورشي او بیا خاص کر چې ور زنځیر شي او په هغې باندې ورشي. نو تاسو دروازه کولو مه پرېږدئ په ماښامي ټایم کې تاسو دروازې بندوئ. بل چې کله تیاره خورېږي او تر څو د ماسخوتن مونځ نه شي وي نو خپل ماشومان بار مه پرېږدئ چې هغه لا نابالغ وي، نه هغه بار مه پرېږدئ، ځکه چې دغه وخت کې انسانان نه صرف شیطانان ګرځي او نن سبا خو هغه انسي شیطانان هم دغه ټایم کې ډېر ګرځي. نو خیر دی چې د ماسخوتن مونځ شي د هغې نه پس که تاسو بیا دې بار را پرېږدئ بیا د کار روزګار کوي نو خیر دی، خو تر دغه وخت پورې دی دننه ساتئ، ځکه چې دغه وخت چې کوم دی دا د خطرې وخت دی، دغه د شیطان وخت دی او د شیطان لښکر چې کوم دی هغه دا پیریان دي. فانا یؤفکون، نو دی کم طرف ته ګرځولی شي د حق نه چې الله پاک ورته دومره واضحه خبره وکړه. الله خپل مخلوق د دې خدمتګار کو. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، الله فراخه کوي رزق د خپلو بندګانو چې خوښ شي او کمی یې. دا رزق دا په دې کې نه ده چې ته په خپل کلي کې اوسېږي، په خپل کور کې اوسېږي، د پیسو دپاره ته چې کوم دی نو بار ملک ته لاړې او ته به پیسې راوړې. ته به په خپل کلي کې اوسېږي چې الله پاک پکې برکت نه ږدي، نه درکوي، دله هېڅ هم نشي کولی، او ته به ورپسې بار لاړ شې هلته به ناست دی او دغه شانتې به راشې. الله وایي دا زما په تابعدارۍ کې ده، ته زما تابعداري کوه، د رزق ذموار دې زه یم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله. که ته د دې مشرکانو د مکې نه تپوس وکړې او که ته د اهل کتابو نه تپوس وکړې چې څوک د اسمان نه باران راوري په ټیم ټیم باندې راوري، چا پکې ستا دپاره دا فایدې ایښي دي، دومره د لرې نه راځي، تا ته نقصان نه رسي، تا له فایده درکوي، دا څوک دی؟ نو دوی وایي دا خو د الله نه ما سوا نور هېڅ څوک نشي کولی. نو قل ورته ووایه الحمدلله، ټول ثنا صفت الله لري دي. الله ومنئ، بیا د الله احکامات ومنئ، د الله ذات ومنئ، د الله صفات ومنئ، الله ذموار وګڼئ، الله کل اختیار وګڼئ، د الله سره نه ذمواران شته او نه ورسره نازولی شته. الله په خپل هم نازولی دی، هم الله په خپله ذموار دی، هغه په خپل اختیار کې چاله شراکت نه ورکوي. بل اکثرهم لا یعقلون، خو اکثر د دې نه پوهېږي نه، ناپوهه دي، بس خپله سوچ نه کوي، خو چې بل ورته څه وایي د بل په سوچ باندې روان دي، بس وایي دی به ښه پوهېږي. که یو کس ورته دا وایي مثلا یو کس ورته دا وایي بهی دا پټکې یوازې د ملا دپاره نه دی، دا پټکې ستا دپاره هم دی. نو دوی وایي نه ګوره استاد جي په تشه ټوپۍ مونځ کوي، په دې ټوپۍ باندې خو موږ هم مونځ کوو، نو ته هم مسلمان یې، استاد جي مسلمان دی که نه، نور څه فرق خو نشته، خو فرق صرف دا دی چې هغه علم کړی دی. نو دا پټکې خو سنت دی او پیغمبر خو د استاد جي هم دی، پیغمبر ستا هم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټوپۍ استعمال کړې ده، ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ثابته ده چې ټوپۍ استعمال کړې ده. هو څنګه ټوپۍ استعمال کړې ده؟ داسې ټوپۍ چې هغه راغونډېږي نه په خپله باندې چې ته یې کېدې نه په خپله باندې ولاړېږي دغه شانتې، هغه راغونډېږي نه چې هغه ستا نه په مونځ کې پرېوځي نه، د راغونډېدو نه مقصد دا دی. بل فکس او ټیټ ټوپۍ هم په سر کړې ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې کومه ټوپۍ په سروله نو هغه به یې دې ځای نو ته پرېوتې وه داسې بلکل. نو که چېرې ټوپۍ هغه جایزه نه وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه ته ویلې که څه له ټوپۍ په سر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په خپله ولې ټوپۍ په سر وله. الله پاک وایي دا خبرې دې له څه لپاره کوي؟ دا خبرې دا صرف او صرف د انسان په ذهن کې د وهم پیدا کولو دپاره کوي. لکه څنګه چې موږ بل ورځ خبره وکړه، مستحبو سنتو او مکروهاتو باندې تا زور راوستی دی او واجبات او فرایض دې په ځای باندې پرېښي دي. ته واجبات او فرایض کوه، الله پاک به تعالی د دې سننو او د دې مستحباتو خود به خود چې کوم دی نو توفیق او طاقت درکړي. الله وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل اکثرهم لا یعقلون، ستا د زمانې په دې منافقانو دې مشرکانو کې دا خلک چې دی دین الله پاک د سوچ او فکر هغه طاقت اخیستی دی، دی ته سوچ نه کوي چې هر څه زمونږ ذهن مني چې الله یې کوي، او بیا هم هغه یو الله ته غاړه نه ږدو او هغه چاته موږ سجده لګو
چې هغه په خپله باندې سم نشي اغستی. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال کوي، لنبوئنهم من الجنت، الله به ورکړي دوی ته بالا جنتونه، عرفا چې بالاخانې به وي، پکې چتونه به وي، تجري من تحتها الانهار خالدین فیها، او چې ښکلې سندرې به وي چې دوی به پکې اوسي. نعم اجر العاملین، مونږ سره ښکلې انعامات دي د پاره د نیک عمل کوونکو. الذین، نیک عمل کوونکي هغه خلک دی، صبرو چې هغوی صبر کوي په قانون د الله، وعلى ربهم یتوکلون، او په الله اعتماد ساتي. وکأی من دابة، څومره زیروه څیزونه دي، لا تحمل رزقها، چې ځان له رزق نشي پیدا کولی، الله یرزقها وإیاکم، الله تاسو هغوی لم رزق ورکوي او تاسو لم درکوي. وهو السمیع العلیم، الله اورېدونکی دی او پوهه دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، او کله دینه ته تپوس وکړي چې چا پیدا کړي دي دا اسمانونه او ځمکه، وسخر الشمس والقمر، او ستاسو تابع کړي دي چې خدمت کوي ستاسو نور او سپوږمۍ، لیقولن الله، دی به وایي دا خو الله کوي. فانا یؤفکون، نو بیا د الله د احکاماتو نه کم خوا ګرځي. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، الله پراخه کوي رزق د خپلو بندګانو چې ویې غواړي او کمی یې. ان الله بكل شیء علیم، بېشک الله په هر یو څیز پوهه دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، که ته دې تپوس وکړې چې چا نازل کړی د اسمان نه باران، فاحیا به الارض من بعد موتها، چې ځمکه پې زرخیزه کي پس د بنجروالي نه، لیقولن الله، دی به وایي دا خو د الله کار دی. قل الحمد لله، ورته ووایه ټول ثنا صفت الله لره دي. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکې اکثر د دې نه ناپوهه دي.